सरजी यो कबाब په درې وټه زما په کاته کې ولیکه. صحیح ده زه به ولیکم. تا خو نه لیکل څه دا غس پیسې وبه لیکمه داسې ووایه چې لکه ما په زړه باندې ولیکلې. داسې خو نه کېږي باقي به درنه هېر شي اوموس ولیکه. زه د هغه پیسې لیکل نه غواړم. ولې خو یوم دی هغه د جوب په کارخانه کې مزدور دی. ښه ما ته دا ووایه د هغه به څومره تنخوا وي؟ دغه 15,000. صحیح وویل تا په دې دومره پیسو باندې او په دې ګرانۍ کې دغه کور چلیږي؟ مشکله ده خو مو نه نشي چلېدی. داسې خلک به روټۍ د کوم ځای نه خوري. خو ما له دام پته ده ډېر مزدوران بغیر حساب کتاب ولاړ شي او پیسې هم نه راکوي. خو بیا هم دا حقیقت ته نه جوړې. یارو چې څوک ورکولو والی هغه به راکړي او چې څوک نه ورکوي هغه هسې هم نه راکوي. ته د خپل کور ډرنګ څښه. روغجانه ما ته به روټۍ میلو شي؟ ولې نه د هوټل خو د خوراک لپاره جوړ دی. خو اصل کې ما سره پیسې نشته. ولې ته فقیر یې؟ نه سرجي زه فقیر نه یم خو تاسو له به د دې په بدل کې څه ناڅه کار وکړم. زه ته کښېنه حسنه د باندې روټۍ خوره چې څه اډر دله ده کې هغه وله راوړه. ښه ته ورځه ورشه ځه. مهرباني. ته چې داسې کاروبار کې ته به ګټه څه وکړي؟ عمدک کرنګې مې کاروبار کړی که نه ځکه خو الله پاک د خپل هوټل مالک جوړ کړی یم. زه پوه نه شوم. ویمه دله ولې چې تر څو پورې د ما نه ویلې ته ما نه پرېږدې. جی سرجي روټۍ خو مې وخوړه څه کار وکړم؟ نه نه ته هېڅ کار مه کوه ته ځه. نه سرجي داسې خو ما ته ښه نه لګي. خو دا ما له ښه لګي چې کله موږ شي د دې هوټل هر ټیم دروازې تا ته کولو دي چې پیسې را سره وي او کونی دلته راځه او روټۍ خوره. ډېره مهرباني. ډېر سخي نه ته او ما ته نه ښکاري چې دې کې به ته څه ګټه وکړې. تا له یاد دي پهله زما کار ورکوټې غونډه کې و. ما و پهله په فوټپاټ باندې لسي خرڅوله. واو ما ته یاد شي. زه یو ورځ ډېر زیات پریشان وم. یا الله زه ډېر پریشان یم. زه وایم چې کار مې ښه شي خو الټه خو په نقصان کې روان یم. یا الله مدد وکړي. یا الله یا یو داسې کس راولېږي چې ما سره په کاروبار کې مدد وکړي. یا الله بس ته مې مددګار شي خدایا. فقیر باندې لسی وسکه الله به درله ډېر اکثر ورکړي. زه یا الله ارشه ماپم کا. زه پهله نه ډېر پریشان یم. زه خپله غریب سړی یم نو په تا به څه لسي وڅکم. ځه ګوره که ته غواړې چې زما کاروبار ښه شي د الله سره کاروبار وکړه. الله سره کاروبار خو هغه څنګه؟ خو هر غریب باندې خیال کوه صدقه کوه خیرات ورکوه. ته چې د الله په لار کې 1 روپۍ ورکې تاله به الله یو فصله درکوي. خو د هغې ورځې نه ما الله سره کاروبار شروع خو بیا مې شپه ورځ یو په ډبل باندې ترقي وکړه او نن د دې هوټل سره 3 برانچونه نور هم کولاوم. بالکل تا رښتیا ویل. الله سره سوچ کاروبار کوي که نه هغې ته یو په ډبل باندې ګټه ملاوي. د هغې ورځې نه بعد په کمزور او په غریب سړي ما روټۍ خوړل دا سوچ نه دی کړی چې په ورځ کې څومره غریبانان راشي. ولې چې مال هم د دې غریبانانو د وجې میلاو شوې ده. ملګرو زموږ د ویډیو میسج دا دی کو الله سره کاروبار کول غواړئ نو د هغه په مخلوق باندې رحم وکړئ. الله تعالی په تاسو باندې رحم وکړي. والسلام.